بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 45 نمبر درس دی. ان شاء الله موږ بنن اسماء موصوله وایو. د اسم غیر متمکن دویم قسم شروع دی. د اسماء موصوله موږ تعریف ذکرو چې اسم موصول هغه اسم ته وایي چې بغیر د صلې نه د جملې جز نه جوړیږي. د غیر پر یو صله وي او هغه صله چې دی هغه اکثر هغه همیشه جمله خبریه وي او هغه د موصول او صله چې رايوځي شي او په دې صله کې یو ضمیر وي چې هغه د موصول طرف ته راځي وي. ټیک شو جی. او دا موصول او صله چې رايوځي شي نو دا به د جملې یو جز جوړیږي. نو اوس دا اسماء موصوله څومره دي نو موږ خو صرف الذي ویلو. اوس راځو دا ټول چې دی کنه په حالت رفعی کې، حالت نسبی کې او حالت جری کې دا الذي څنګه راځي. نو ګورئ واحد مذکر د پاره راځي د یو مذکر د یو سړي د پاره یا د یو مذکر د پاره الذي معنی د هغه یو سړی کم چې نو په حالت رفعی کې الذي ری او معنی عمده قوي هغه یو سړی کم چې او په حالت نسبی کې عمده قوي الذي وي او معنی عماغه وي هغه یو سړی کم چې حالت جری کې عماغه الذي وي او معنی عماغه وي هغه یو سړی کم چې په حالت رفعی کې کوم معنی حالت نسبی او جری کې هم عماغه معنی وي. اوس راځو جی د دوه مذکرو د پاره کم اسم موصول راځي نو د هغه د پاره راځي اللذانی. حالت رفعی کې راځي اللذانی. ٹھیک شو جی. نو د اللذانی باندې وګوره دی کې دوه لامونه دي. یو لام دا دی د الف سره خوا کې لام دی او یو دا چې کم باندې شد لام دی. نو کو د باندې دا زبر زیر پیش رام نشي نو موږ به د دې نه پیژنو. او دا الذین چې دی کنه دی کې یو الف دی او یو ور سره دا شد والا لام دی. د سره دویم لام نشته او په دې تثنیه والا دوه سړو والا چې دی هغه باندې دوه لامونه دي. یو دا مشدد شد والا لام دی، یو بغیر شد والا الف لام سره لام دی. نو دا د دوه سړو لپاره راځي. نو اللذان دا حالت رفع کی وی د دې معنی د هغه دوه سړي کم چې یا هغه دوه مذکر کم چې جو اردو کې وای وہ دو مرد جو کے وہ دو مرد جو کے. نو موږ په پښتو کې وایو اللذان معنی دا حالت رفعی کې اللذان وی او د دې معنی وی هغه دوه سړي کم چې او عمده تثنیه والا اللذان چې دی کنه حالت نسبی او جری کې وی اللذین، حالت نسبی کې وی اللذین او معنی ما غوي صرف الک شکل بدل شو الت اللذان او دلته اللذین شو او معنی ما غوي هغه دوه سړي کم چې او په حالت جری کې اللذین وی او معنی ما غوي چې کم په حالت رفع کې هغه دوه سړي کم چې. ٹھیک شو. صرف حالت نسبی او جری کې دا شکل لګ بدل شو او نور معنی یو شانتی وي. ٹھیک شو. ها اوس د جمع مذکر د پاره کم اسم موصول راځي چې ډیر سړي وي راغي د پاره نو الذین راځي. الذین یا ایها الذین آمنو. ٹھیک شو. تاسو قرآن کې تلاوت کو هغه مخې راځي او الا الذین نو دا الذین چې کوم دی دا اسم موصول دی د جمع کسانو د پاره راځي د سړو د پاره. نو الذین معنی د هغه ټول سړي کم چې. ٹھیک شو. او په حالت د حالت رفعی کې الذین دی، حالت نسبی کې الذین دی او معنی هغه دی هغه ټول سړي کم چې او په حالت جری کې الذین دی او معنی هغه ټول سړي کم چې. نو دا د مذکرو د پاره د یو مذکر د پاره راځي الذی او حالت رفعی کې الذی، حالت نسبی کې الذی، حالت جری کې الذی او د دوه مذکرو د پاره راځي اللذانی. نو حالت نسبی کې حالت رفعی کې اللذانی وی، حالت نسبی او جری کې اللذین وی او د جمع مذکرو د پر راځي الذین هغه ټول سړي کم چې نو حالت رفعی کې الذین راځي، حالت نسبی او جری کې الذین راځي. نو دینه پته ولګی دا چې دا واحد او جمع دا مبنی دي او دا د تثنیه والا چې دي کنه نو دا معرب دي ځکه چې دلته حالت رفعی کې اللذان او حالت نسبی او جری کې اللذین دي خو معنی اوماغه یو شانتی وي چې حالت رفعی کې کوم معنی وي حالت نسبی او جری کې اوماغه معنی وي. اوس د مؤنث لپاره راځي چې اوس مؤنث لپاره د مذکر د لپاره خو الذی راځي. اوس د مؤنث د لپاره کوم یو اسم موصول راځي نو د واحد مؤنث د لپاره التی راځي. التی معنی ده هغه یو خزه کوم چې التی معنی ده هغه یو خزه کوم چې په حالت رفعی کې التی وي، حالت نسبی کې التی وي، حالت جری کې التی وي او د حالت نسبی او جری التی معنی د هغه یو خزه کوم چې. ٹھیک شو. اوس د دوه مؤنثو د لپاره کم اسم موصول راځي نو هغه ته وایي اللتانی. حالت رفعی کې راځي اللتانی او د دې معنی د هغه دوه خزې کمې چې نو حالت رفعی کې راځي اللتانی، حالت نسبی او جری کې راځي اللتین. دا وګورئ اللتین
نو دا اللتین حالت رفعی او نسبی کی راځي او د جمع مؤنث د پاره د ډیرو مؤنث د پاره کم اسم موصول راځي نو هغه ته وای اللاتی او اللواتی اللاتی د جمع مؤنث د پاره راځي د دې معنی د هغه ټول خزې کمې چې او د اللواتی معنی د هغه ټول خزې کمې چې نو اللاتی اللواتی او یو بل جمع راځي د مؤنث د پاره اللائي هغه مې نه لیکلي خو دا دوه مې لیکلي دي اللاتی او اللواتی ٹھیک شو هغه ټول خزې کمی چې نو عمدق حالت رفعی او حالت نسبی او جری کې ممدق وي اللاتی هغه ټول خزې کمی چې او اللاتی اللواتی هغه ټول خزې کمی چې او دا حالت جری کې ممدق شانت دي اللاتی هغه ټول خزې کمی چې او اللواتی هغه ټول خزې کمی چې نو دا اللاتی چې دام د جمع مؤنث د پاره دی که دغه استعماله او که اللواتی استعماله دوانه استعمالیږي اوس راځو چې واحد تثنیه او جمع که د مذکر وي او که د مؤنث وي د یو کس د یو سیز د پاره که د دوو سیزونه وي که ډیر سیزونه وي که مذکر وي او که مؤنث وي خو سیزونو د پاره د هغې دپاره ما راځي دا مام اسم موصول دی د ما معنی د هغه سیز کم چې ټیک شوه او په حالت رفعی کې ما وي حالت نسبی کې ما وي حالت جری کې ما وي د یو کس د پاره راځي د یو سیز مذکر د پاره راځي ما د دوو سیزونو د پاره ما راځي او د ډیرو سیزونو د پاره ما راځي د دې ما معنی مونږ هغه یو سیز کم چې هغه دوه سیزونه کم چې هغه ټول سیزونه کم چې داسې معنی ټوله کولی شو او من چې دی من د واحد د پاره راځي د تثنیې د پاره راځي د جمع د پاره راځي د مذکر د پاره راځي د مؤنث د پاره راځي من د عقل والا سیزونو د پاره راځي او ما چې دی دا د غیر عقل والا سیزونو د پاره راځي اوس هم پوهیږم چې من معنی د هغه کس کم چې هغه یو کس کم چې او د دوو د پاره راځي هغه دوه کسان کم چې د جمع د پاره راځي من هغه ټول کسان کم چې نو حالت رفعی کې من وي هغه کس کم چې حالت نسبی کې من وي حالت جری کې من وي نو دا خو ګوره دا موږ سره اسماء موصوله شو او څه دا دي ایون معنی ده ایون چې دی ایون د دې معنی ده الذي ایون د الذي په معنی کې دی یعنی څنګه چې د الذي معنی ده داسې د ایون معنی هم ده او د ایتون چې ده دا د التي د مؤنث دپاره راځي ایون د مذکر دپاره راځي الذي او ایتون چې ده دا د مؤنث دپاره راځي التي او الف لام د دې الف لام معنی چې ده کنه د الف لام د الذي دپاره راځي یعنی د دې الف لام الذي معنی وي او التي معنی وي اوس په د دې الف لام موږ بیا تعریف کوو د دې به بیا موږ لږ تفصیلي خبره کوو انشاءالله بل درس کې د خیر سره نو ګورئ دا اسماء موصوله دي د واحد دپاره راځي الذي مذکر دپاره او د تثنیه دپاره راځي اللذانی او د اللذان او اللذین ولا راځي او د جمع لپاره راځي اللذین او د واحد مؤنث لپاره راځي التی د تثنیه د دوه مؤنث لپاره راځي اللاتی اللواتی اللتانی د دوه مؤنث لپاره راځي او اللتین د دوه مؤنث لپاره راځي ښه اللتان راځي اللتین راځي او د ډیرو مؤنث لپاره راځي اللاتی او اللواتی ٹھیک شو او د واحد مذکر سیز دپاره راځي چې سیزونه وي که واحد وي که تثنیه وي که جمع وي که یو وي که دوه وي که ډېر وي که مذکر وي که مؤنث وي د هر یو سیز دپاره راځي ما او من چې دی دام د عاقل دپاره راځي چې عقل والا وي نو د یو مذکر دپاره راځي من او د دوو دپاره من راځي د ډېرو دپاره من راځي نو انشاءالله او دې کې درته زه اوس یو بله ډېر د قیمتي خبره کومه دا بل ګورئ جي دا الله پاک چې مخلوقات پیدا کړي که نه مخلوقات دا مخلوقات الله پاک دوه قسمه پیدا کړي دي یو ته عاقل وی عاقل معنی د عقل والا ٹھیک شو او یو ته غیر عاقل وی غیر عاقل غیر عاقل معنی ده چې عقل نه وي عاقل معنی ده چې عقل والا مخلوقات او غیر عاقل معنی ده چې غیر عقل والا مخلوقات چې عقل نه وي نو عقل والا مخلوقات ته ذوی العقول هم وایي ذوی العقول عقل والا د ذوی العقول معنی ده عقل والا یعنی معنی ده عقل والا او غیر ذوی العقول غیر عقل والا بغیر عقل والا غیر ذوی العقول د دې معنی ده غیر عقل والا بغیر عقل والا
نو ګورئ عقل والا مخلوقات الله درې پیدا کړي دي. یو انسان دی عاقل، ذوی العقول درې قسمه دي. یو انسان دی، یو فرشتي دي، او یو جن دی، جنات. دا درې عقل والا دي. د دې نه بغیر نور دا څومره مخلوقات چې الله پیدا کړي دا ټول غیر عاقل دي. نو د عقل والاو دپاره به دا من استعمالې او د غیر عاقلو دپاره به ما استعمالې. نو ګورئ دا زمونږ اسماء موصوله و. الذي، اللذان، اللذین، اللذین، التي، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایون، ایتن او الف لام. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.